دا زه ته قصه نه کوم چې یو باچا او ناس په دونکا چې پلان کې دا قصه نه ده، دا حقیقت تبدیلی ده. د په مزه او چرچې کوي زما په ووټ باندې، او بیا دلال نمبر 2 دلال نمبر 3 دلال نمبر 4 ته دغه پیدا رسینو یو عام ووټر هغه په دې مجبور ده چې زه پکې کم طرف ته لاړم. ما خو له دې علاقې د سوکالۍ او د ترقۍ دپاره د خلکو را په ماضي کې ووټونه ورکړي، خو دې ډېر په ډټایۍ سره او ډېر په جرأت سره هغه ووټونه د هغې غلط استعمال وکړو. نو ستا په حلقه نیابت کې خو ډاکټران هم دي، انجینران هم دي، وکیلان هم دي، کاروباریان هم دي، مذهبي حاجیان صاحبان هم دي، دینداره طبقه هم ده. نو هغه خلک دا تپوس کوي د دغه سړي نه د خپل ممبر نه چې جناب تا زما د ووټ کم حشر په ماضي کې کړی دی. نو ښه به دی چې دا ووټ مونږ ټول کتاب له ورکړو لکه څنګه چې په دې باقي صوبه کې ور. دویم پلس پوینټ د مرګرو د ګټې دا دی چې دې وخت کې په سیاسي جماعتونو کې جمعیت علما اسلام د ټولو نه واحد جماعت چې اولنۍ فیصله دا کړې وه چې اسمبلو ته مونږ نه ځو، خو بیا د ټولو سیاسي جماعتونو جمعیت مجبوره کو په دې باندې چې مونږ به دننه یو جدوجهد کوو. او بیا چې کله جمعیت اسلام آباد ته لاړو نو بیا دا ټول جماعتونه ته لاړه د من نه وتښتېده. تاسو دا ټول د پوهې او د شعور ملګري په دې باندې پوه یې. درې میاشتې مخکې ته نور جماعتونه لاړه، جمعیت صرف په میدان باندې واحد پاتې شو. نو بیا د هر یو ایم پی ای په حلقه کې یو عام باشعوره طالب علم یو عام شهري دا سوچ وکړو چې وروره موږ په چا خرڅ خو نه یو. عزتمندو مولانا صاحب په اوله ورځ باندې د یو څو اخبارونو حوالې ورکړې، او هغه حوالې دا ورکړې چې دا کم سړی په اقتدار کې راغلی دی نو دا سړی یوازې اقتدار ته نه دی راغلی دی، د کرکټ د میدان ته هم چا راوستی دی. او حواله د حکیم محمد سعید شهید رحمت الله علیه د کراچۍ په هغه حواله ورکړله چې دا انکشاف هغه کړی د نن نه 21 کاله مخکې. عزتمندو په دې بنیادونو باندې جمعیت د حزب اختلاف رول هم یو ښه جاندار ادا کو. دا پوزیشن جماعت یو زنده جاوید چې کمدیانو کردار ادا کو، نو خلک په دې صوبه کې او په خاوره کې په دې مجبور دي چې جمعیت له کتاب له ووټ ورکړي. درېیمه وجه دا ده چې زمونږ په گاونډي هیواد افغانستان کې 52 ملکونه د امریکای په سرپرستۍ کې هغه ماتې او شکست وخوړ، او دغه خلک چې راغلي د حنفیان دي او دیوبندي مایندډ خلک دي. دا څوک دي؟ دا دیوبندي مایندډ خلک دي، حنفیان دي. دا زمونږ ووټران نه دي، دا خپل وطن دی، خپل کار دی، خپل سیاست دی، خپل انداز دی. زمونږ خپل دی، دا خپل دی، خو د عقیدې په لحاظ 100% دا خلک مونږ ته لنډ دی. امریکای ورته د 9/11 یو ډرامه راچاو کړه، د 9/11 او د هغوی حکومت یې هلته ختم کړو. خو د څه شي دپاره یې ختم کړو؟ د امریکای جنګ د طالب سره نه و، نه د امریکای جنګ د اسلام خلاف. چې کوم جیولوجیکل سروې ده رایټر چې کوم دی نو کوټ کړې ده، هغه دا ده چې افغانستان کې معدنیات وو، په هغې کې تانبا وه، کافر و، لوها، ګولډ، ماربل او جیمسټون، لیتیم، ریئر ارث ایلیمنٹ د دنیا د ټول نه لوی لوی خزانې چې کوم دی د مستقبل ایندن او فیول هغه څه شی دی؟ هغه لیتیم دی. دا موبایل چې چارج کیږي ریچارج کیږي په دې کې پکارېږي، لیپټاپو کې پکارېږي، بیټریانې چې ریچارج کیږي پای کې استعمالیږي. دا ټوله ذخیره په ټوله دنیا کې د ټول نه غټه په افغانستان کې ده. او دویمه چیلي یو ملک دی، لیبیا دویمه ذخیرې هلته ده. د امریکای مقاصد په افغانستان کې د پاکستان تباهي او دغه معدنیاتو ته رسېدلو او پای کې ناکامه شو. نو په دې وجه باندې هم د هېواد تعلیم یافته خلکو سوچ وکړو چې مولا تبدیلي راوستی شي. په افغانستان کې مولا تبدیلي راوستی یو چپل په خپه او بل نه. نو دغه وجه ده چې په دې خاوره کې یو تبدیلي را روانه ده، تاسو هم لیدله او را روانه ده تبدیلي. دا زه ته قصه نه کوم چې یو باچا او ناس په دونکا چې او پلان کې دا قصه نه ده، دا حقیقت تبدیلي ده. خلک ستړی دی د نورو خلکو نه. څه خلک بدله راځي کمپین دی، وایي به چې هغه ایم ایم ای کې خو سره مونږ شریک وو، نو ته به وایې چې د پرویز خټک ته چې شریک وي هغه کارنامې دې راته ووایه. نو عزتمندو د مولانا صاحب د دې ایشیا یو ډېر عظیم پالیټیشن دی. مولانا صاحب دا ملک ترقي یافته لیدل غواړي، او دا معدنیات چې په افغانستان کې دا خزانې دي په دې کې پاکستان ورسره شریکول غواړي. د مولانا صاحب سوچ ته د خاورې سوچ دی، او دا په دې بنیاد باندې نه. العالم حادث، دا دنیا و حادث دی، وکل متغیر حادث فالعالم حادث. دا یو جوړ شوی دی، دا مصنوع، ولکل مصنوع صانع فللعالم صانع. مولانا صاحب د دلیل په بنیاد وایي چې مولا د دې خاورې بهترین محافظ دی، ځکه چې شریعت پکې راولي نو خاوره ولا ضروري ده مخکې. دا که نه ده په هوا کې خو اسلام نه راځي، لهذا محب وطن قوتونه هغه په دې مجبوره دي
چې د ملک واګي او اختیار هغه د مولا نه علاوه د بل چا په لاس کې نه دی پکار، ځکه چې د ملک کم حالات دي دا تاسو ولیدل، د ډېر ترقي یافته د کیمبرج او د آکسفورډ خلک پیراله او کمرانی په وکړه د عمل کې کم ځای ته ورسو. عزتمندو مال یو ملګري په یو پروګرام کې چټ راکو چې ټولې راته د جنت او دوزخ خبرې کوي اسرار صاحب، خو لږ راته دا ووایه چې تاسو هم یو څو ورځې حکومت سم کړي دي. زه خو ناست وم، ما خو تقریر ختم کړ، راپاسېدم، دې سړي خو زورور سوال وکړو، ما یې وسې شماره د وسایلو په بنیاد د پاکستان په تاریخ کې اول د مولا حکومت دی دا فیصله وکړه چې موږ به وسایل څنګه دغه کوو مخې ته راولو او دې په بنیاد به د عمل ترقي کوي. نو کرک آیلینډ ګیس پراجیکټ هغې آغاز وشو او د هغې نه قومي خزانې ته د سالانه په بنیاد 33 ارب روپۍ شروع شو. 100 روپۍ 33 ارب د خزانې ته دا د ایم ایم اے په دوري حکومت کې شو. ملاکنډ 3 د ملاکنډ 3 نه 21 میگاواټ بجلی شروع شو. 10 صنعتونو ته ورکړه، کارخانو ته. 25,000 ایکڑ ځمکه په مردان کې بایزه اریګیشن سکیم 25,000 ایکڑ ځمکه سیراب کېدل شروع شو. خزانې ته 100 روپۍ شروع شوې 3 ارب روپۍ. د قائد اعظم محمد علي جناح د هغه د دور نه والا او د ایم ایم اے د مولیانو د دوري حکومت پورې صرف 90 ډیګري کالجز وو. ایم ایم اے په خپل دور کې 104 ډیګري کالج جوړ کړ. څو جوړ کړ؟ 104. په دې صوبه کې مشهور 15 یونیورسيټیانې وې. 15 یونیورسيټیانې جوړ کړې: کوهاټ یونیورسيټي، بنو یونیورسيټي، خواتین یونیورسيټي، میډیکل یونیورسيټي، ملاکنډ یونیورسيټي. دا د چا په دور کې راغی؟ دا د ایم ایم اے د مولا په دوري حکومت کې راغی. دا مولا ځکه وایم چې ذهن بل طرف ته لاړ نشي. بیا د دې نه علاوه کډني سنټر ګردې باندې خلک کراچۍ ته تلل. کډني سنټر کډني هسپتال ایم ایم اے جوړ کړ. د 50% په بنیاد باندې مرکز په دې کنوینس کو چې پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي جوړ کړ. مخکې به د زړه مریض رحمان لتلو کراچۍ ته، ایم ایم اے په خپل دور کې پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي جوړ کړ چې دا غریب پښتانه بل ځای ته نه ځي. د دې صوبې پښتانه هغه وزیر اعلی ته کېناسته چې زموږ د جنکۍ د راکانو سره یو ځای چې کوم ډاکټرانې زموږ نه غواړي. دا لکه جنۍ په شریکه مړی را پرځولی او خینچیانې ورسره یو دغه کوي دا کوي، لهذا موږ له بیل میډیکل کالج جوړ کړي. د جنکو بیل میډیکل کالج جوړ کړو. میډیکل یونیورسيټي ولا جوړ کړه حیات آباد کې. په دغه دوري حکومت کې بعضې خلک راله چې زموږ د جنکۍ ایم اے اردو کوي، فزکس کیمسټري کوي، موږ له ځان له یونیورسيټي پکار ده. نو د جنکو خواتینو ځان له یونیورسيټي ولا جوړه شوه. دا د چا په دور کې؟ دا ستاسو په حکومت کې، ستاسو د مولیانو په دوري حکومت کې. مخکې به خاوند په پېښور کې و، ښځه به په کوستان کې و، خاوند به په دغه کوستان کې و، ښځه به هلته وه. نو د سپاوس پالیسۍ تحت چې کوم دی فیصله یې وکړه چې خاوند چېرته یې ښځه به هلته یې. د یونین کونسل په بیس باندې د ټرانسفر پالیسي منظور کړله. د دې ملک د دې صوبې د غریبو او ذهین طالب علمانو دپاره هغه ایټه دغه باندې په 10 کسان چې کوم دی د FSC پورې فری په اعلی ترین سکولونو او کالجونو کې منظوري ورکړه چې نن ورځې پورې روانه. نن تاسو په فخر باندې ویلی شئ چې د یو غریب په کور کې د 500 روپو کتابونه په هر کور کې په هر محله کې دا ستاسو په دوري حکومت کې مفت کتابونه شروع شو. او د دې سره سره یو پولیس هغه هم زما ورور دی، د دې ملک په حفاظت کې هغه شپه ورځ لګیا دی. د هغه په شهادت شهدا پیکیج هم ورکو چې څو پورې دا ښځه د ژوندۍ نو پوره تنخواه بالي، پنشن نه، پوره تنخواه. او د جیلیانو دپاره په یورپ کې نشته. ستاسو د مولیانو په دوري حکومت کې باقاعده د 3 کمرو کوارټرې په جیلونو کې جوړې شوې. یو سړي باندې 25 سال جیل لګېدلی دی، به محروم شو دی نه. نو په میاشت کې 3 ورځې به د خپلې کور ودانې سره ملاقات کولی شي. داسې وخت راغی چې جیلونو ته ډولۍ شروع شوې، ودونه شروع شو. په انګلینډ کې او په یورپ کې خو ټیک ده، د جیلیانو سره ډېر ښه سلوک کېږي، اخبار او ټي وي او دا شیونه. خو د ایم ایم اے په دوري حکومت کې ورله ودونه هم په جیل کې شروع شو. دا د علماو د فتوې نه او د مشورې نه بعد چې د 25 سالو یو جیلي چې راوځي نو دی غریب خو د واده نه وتی. د دې نه علاوه مونږ یو جرګه مقرروله. مونږ جرګه داسې مقرروله چې په هغې کې یو صحافي، یو وکیل، یو سپیندروی، یو عالم او د دې فیصله به سیشن جج د دې هیرینګ کوي او دا به بیا ځي، دا چیلنج کېږي به هم. خو هغه له مونږ د عربۍ نوم حزب نوم ورکړو چې ټول خلک ته ویرېدو کېدی چې دا چېرته بیل های کورټ دی، سپریم کورټ دی. حالانکې دا جرګه وه. د عامو خلکو دا کیسونه د 100 او 50 کالو نه روان دي او حل کېږي نه. نو چې د کلي دغه جرګه او د پنچایت مخکې کوي دا خبره مخ په وړاندې ځي. نو دا هغه ستاسو د دورې حکومت هغه مش نمونې خروار ځکه وایم چې زه په خپله د کمیشن سیکرټري وم پکې. نو داسې 1000 خبرې زمانه پاتې شو چې زه تاسو ته وکړم. نو دا خلک چې دی دا اصل کې دیانتدار دي. الله پاک په دنیاو کې انبیاو ته 2 شیونه ورکړي دي، یو معجزه او یو جدوجهد. خو زه به دا نور انبیا لویه قصه ده
خو د خپل پیغمبر خبره وکم چې د سر نواله د پڼې پورې ټول معجزه و خو زمونږ پیغمبر د معجزې نه کار نه دی اخیستی زمونږ پیغمبر د جدوجهد نه کار اخیستی هغه محنت کړی دی هغه جدوجهد کړی دی او په 36 میاشتو کې د غار حرا نه بعد 36 ملګري تیار 100 کسان په هجرت کیو 313 په بدر کیو 700 په احد کیو او رو رو هغه کار مخ په وړاندې بوتلی دی لہذا تاسو له به جدوجهد پکاري دې خلکو له به ورځئ او د دې خلکو مزې خو ځکه دي چې ستاسو انتخاب وکي نو په دې جومات کې به ستاسو سره جرګۍ او ستاسو د هغوی په مرضۍ د عوامو په مرضۍ به کارونه کوئ حجرې ته خو به یې نه وړئ که نه په اسلام آباد کې خو به وله کور نه جوړوئ نه دونه وس ته چا کېږي دا خو لګې د قوم پیسې دي او په قوم به لګي لہذا دقه زه ستاسو ته یو درخواست کوم چې تاسو د خپل نن نه بعد د دې ځای نه لاړ شئ نو خپل کارکونان هغه باقاعده د خلکو حجرې ته هم لاړ شئ ډېرې ته هم لاړ شئ د خلکو ننواتې موقع ځکه تاسو په دې مکلف یې لکه زموږ پیغمبر علیه السلام هغه په دې مکلف و د ټول نه غټ جدوجهد هغه کړی دا محنت به کوو او زه به او انشاءالله د دې قوم د خدمت لپاره به دا ګټه راوړو وما علینا الا البلاغ